بینرې لګېدلې دي بېرته په ګلانو بیک وره دغه کوزه نیسي هسپتال کې بیو دفتر دی پټان عبدالخلیق جانا پهچانا سړی دی هر څوک یې پېژني هغه غریبو یو خدایي خدمتګار دی منډه تنډه هر ځای کې کوي هغه د وینې بینک جوړ کړی دی که چا ته هم سړي کې د وینې ضرورت وي بس هغو سره شپږ څلوېښت کسان خو صرف هغه ماشومان دي چې د چا وینه کمیږي او همدارنګه درې څلور کسان هغو سره د کینسر مریضان دي چې هغو ته د وینې ضرورت وي همدارنګه چې چا د ګردو مسله دی پنځه شپږ کسان دا کسان ورسره دي هغو سره خپل آلات اسباب او هر شی شته وي هغو سره غلي دي اوس که څه دا داسې مسلې دي دغو د سنیانو هر یو شی ډاک دی نه به هسپتال په هسپتال په شانې دی نه به یو بازار د بازار په شانې دی نه به بجلي د بجلي په شانې دی خو که کومه یوه خیري اداره وي موږ تاسو ته پته ولګېده چې دا سني قوم کې کار کوي نو موږ تاسو باندې دا حق دی فرض دی هغه سره ودرېږو اوس دا بغیر د دین او سیاست کې چا سره تعلق دی دا مخکې نه جوړه دی او دوی منډه ترډه کوي اوس دغه د وینې ضرورت ماته پېښېدی شي کور کې یو بیماري پېښېدی شي زنانه ورته بچي پیدا وشي هغه وخت کې وینې ضرورت پېښېږي یو سړی اکسیډنټ وشو وینې ایمرجنسي ضرورت پېښېږي او همدارنګې واړه ماشومان نن سبا پیدا کېږي هغو ته د وینې ضرورت وي اوس دا وینه به راځي کوم ځای نه ورته دا به بار ځای نه راځي دغه وینه به همدغه خلک ورکوي اوس بهر ناست وي هغو ته دغه شی څخه ضرورت دی چې دغه عمر اتلسو کالو نه پاسه وي او څلوېښتو نه کم وي پنځوسو نه دي پړه وي اوس هغه که ته وینه هغه ته ورکړې د تا دغه وینې د وجې نه یو انسان جان بچ کېږي او دا ډېره لویه خبره ده چې تا د وجې نه یو سړی دی هغه بچ شو مسلمان دی بچ شو هغه څومره ذکر کوي څومره تلاوت کوي څومره عبادتونه کوي تا ته بې اجر ملوي څومره نیک اعمال کوي تا ته بې اجر ملوي اوس وینه هغه وبستل څه دې دپاره چې خرڅوي نه خرڅول یې جایز نه دي او په دې بنیاد باندې چېرې یو غریب سړي ته میلو شي دې کې تا ته اجر ملوي تا ته ثواب هم ملوي او جسماني فایده هم دی دې کې جسماني فایده هم دی ډاکټرانو تحقیق دا دی وینه داسې مثال لري لکه طلاق د طلاق لکېږي لکېږي ورو ورو ګرده کېږي چې هغه صفا شي همدارنګې بدن کې وینه راځي کله هغه یو ډراپ وینه ورڅخه وځي شپږو میاشتو کې کال کې 2000 وینه وباسي هېڅ سړی کمزوري کېږي نه ورسره دغه نور تازه وینه به راځي تا بدن به تر وتازه وي بیماري به ډېرو بیماریو نه به سړی په امن کې وي محفوظ به وي هغو نه ویلي دي هغو چنده د وینې چنده کوي وینې چندې مطلب دا دی هر سړی څوک دا غواړي چې یاره زه خدای وجل لپاره دغه وینه ورکول غواړم هغه ښځې کینامه ورسره ولیکه ټول یې مخامخ وي کسان ناست وي ته دغه نمبر ولیک یا اوس وینه ورکوئ اوس به دلته وینه واخلي یا فرقه تا ته ضرورت شته د ما نمبر در سره ولیکه چې کله چې هغو ته ایمرجنسي ضرورت پېښ شو تا ته به ټلیفون کېږي یو به د وینې ضرورت دی هغو ته او د کوزاني هسپتال کې دی او دغه وینې بینک په دغه ټولې سادې کې ایښي دی تاسو ته پته دی مخکې څه ایمرجنسي ضرورت شوی و پېښور ته منډې ورپړه جواب کې مو شته دي کوزه انګور هغوی لکو کې شته دي خو سادې کې دی ایښي دی نو بیا چې موږ تاسې ټول دې سره په ایمانداري سره ودرېږو چې دا کوم بلډ بینک دی دا ناکام نه شي موږ تاسې خپل همت وکړو او دویم دا دی چې دوی ته دا خو یو خیري اداره دی دې کې زکات هم استعمالېدی شي او زکات هغه اصول مو ورته ښیي دي زکات ورته څنګه وصولوي څنګه دوی خرج کوي ځکه خلکو زکات مخالف نه شي هغه تقریبا 2 کاله مخکې دوی سره هغه مذاکرات وکړي دي زکات په وصول کې بیا به چا ته قبض کې ورکوي قبض ورکې شرط دی هغه اصولو باندې دوی پوهېږي هغه باندې به عمل کوي او هغې نه علاوه یوه مشوره دوی ته مو دا ورکړې ده دا د ما مشوره ده د مو نه دی سباسرو کې د څو دوکانداران دي یا سرکاري خلک دي چا تنخوا دی که میاشتې کې تا سره 100 روپۍ ولګي په 100 روپۍ باندې هېڅ څه نه کېږي په 100 روپۍ نن سبا چې چا څه نه څه روزګار شته دی 100 روپۍ هېچا باندې بوج نه راځي 100 روپۍ باندې د تا هېڅ نه کېږي خو یو مسلمان سړي ته یو غریب سړي ته یو مسکین سړي ډېر کار کېږي ورباندې نو که هغو نه مې لیکلې دغه څومره دوکاندارانو ټولو خدمت کې دا عرض دی لکه مخکې مو خپلې مدرسې لپاره هم لیکلي دي چا 50 روپۍ لیکلي دي چا 100 لیکلي دي اوس په 500 سره باندې دوکاندار باندې هېڅ بوج نه رسي په د ټولو مدرساو باندې چې دي ورې 200 باندې 300 بچو ته تعلیم ملوي همدارنګې دغه یوه اداره د خیري اداره دی که 50 روپۍ 100 روپۍ څوک ورسره میاشتې کې ولي
څنګه دا پروسه کې وځو ته درکوم په دې باندې دا به غریب سړي ته پیروي نو دته به یو صدقه جاریه ده غریبانو سره تعاون دی او دا اداره په مخ ته لاړه شي پوته څه به دغه کار خیر کې ورسره شریک وو نو منځ نه باندې پوره یو فرصت لګولې دي څوک وینه ورکول غواړي